دا یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی یو پیر صاحب دی هغه کور والا چې هغه د خوی نه لږ تراخه لږ نه بلکې ډېر او سمه خبره نو څه کوله کاږوله او کاږه خو وکاږه او دا مو سره کاږه وه نامریدان دي پیران صاحبان لذي او کرام هم کوي ماشاءالله دا ښه صفت دی څه دی دا ښه صفت دی کرام نه دی دا ښه کار دی دا سړی ګوره وایي د الله خوښ دی ابراهیم علیه السلام وایي د الله دوست وایي دا ولې وایي د ځکه چې ده ابراهیم علیه السلام به بغیر د مېلمه نه روټۍ نه خوړه په دې الله کریم دې څه ګرځولی دوست نو وایي مرید وله لاړه وه چې ورې وو هغه مرید پیر صاحب کور کې نه و کورودان یې اواز ورکړ چې څه چل دی وایي ده ورته چې پیر صاحب سره مې کار دی ورته چې څه پیر کوې تښتې ستاسو بل کار شته که نه پیر دی پیر دی ځه دوه خپلې که دوه پردی که د دروازې نه شاته که در ووتم نو ګوره دې مری کې دې نیسم ورکاږم دې په دې نالۍ کې یاره بله یې پاره څه کړه ځکه چې سړی خو سړی دی او دې چې لاوه چې ما ته ښځې دا خبره وکړه زنانه نه دې نور هم چتېږي دا پکې ویلا چاره راوستي پاره په اټک پیسو لګېده چا نه تپوس وکړه هغه پیر صاحب څه شو چې هغه ته ځنګل طرف ته تللی دی ور روان شوی دی چې مخې له ورغلی دی هغه پیر صاحب پرې پوه شوی دی چې هلکه سړی خو داړلی دی ځکه کور کې شی خطرناک ناست دی تور ښامار دی دا خبرې ټیک دي لکه دا خبره طریقه د هغې ټیک وه خبره دا زنانه له پکار هم دي قرآن وایي سورې نور کې به انشاءالله راشي او دوشتمه پاره کې هم راشي و زنانه له پکار چې څوک ورته اواز وکړي دا ورته خوږ اواز دی که نری نری او نمکین نه دا ورته څه دي خیر دی او لا نه نشته بیا بل ټیم راشه بس په دې له پکار هم دي خو د هر ځای خپله خبرې خپله طریقه وي هغه پې پوه شو هغه ورته ویې ولې وایي یاره ما خو دروازو وله خو چا راته ویې چې هغه ورته یې زه خفه کېږم بیا دا مرید ورته وایي یاره پیر صاحب ما خو چاکورې ویسته ما وایي چې ورځم دا ښځه وله ختمومه او پیر صاحب له ښکلې ښځه کومه وایي بیا مې ویل چې د پیر صاحب دا شی ساتلی دی که نه چې کوم څاروی ورسره نه چې کوم کور والې ساتلي دي دې کې به څه کمالي ځکه پیر صاحب څه کړی ساتلی هغه ورته وایي زما دا نوم چټک په دروازه باندې لیکلی شوی دی ما له الله دومره عزت راکړی دا دې وجه ده بس زه دومره نه ومه او چې دا ما راوستی ده ما له الله عزت راکړی دی او وجه په راز پکې دا دی که دا زه پرېږدم نو بل سړي کور به غر کوي دا زه غر کوي مرو بل به غر کوي او که د بل کور نه غر کوي دا په خپله غر کوي په خپله خو غر کده ده نه زه ویم چې دا غر کې نشي خیر دی د دې وجې نه ما له الله عزت راکړی او بیا ورته یو خبره واوره وایي څه کور ته یوه ورځ رالمه نو وایي ښځې راته وایي چې ته هم ځان ته پیر وې پیران راځه تا ته پیرانو خیمه مازدیګر ټیم وایي ما چې دا به څه وایي چې پیر فلانې پیر سم پیر دی فلانې دی او فلانې سم پیر دی قیمتي پیران دي وایي زه لاړم اوچت شوم او بره هوا کې لاړم او بیا رالم دا پیر صاحب بس یو خبره ده عبرت دی پکې اذان لا خبر چې رښتیا ده که ټیک ده خو عبرت پکې نو بیا چې کور ته مازدیګر بیا راغلم ما ته وایي چې راشه ته هم ځان ته پیر راشه بل نه د قیمتي پیر وکړه څه اوس یو سړی بره هوا کې داسې لاړو بیا لاړو پیر خو نه و ته هم ځان ته پیر وې کښېنه مړه پښتانه د فسکو بالغه کله کله به کې دا خبره کوو ده ورته وایي ښځې دا زه ومه که نه زه لاړم داسې رالمه دې ورته دا ښه دا ځکه کوک کېدی د هغې نه مخکې صحیح پیر خو چې ده ورته وایي دا زه یم که نه وایي دا ځکه کوک کېدی کوک و که نه هغه وایي خدای پاک اوس څوک ولګه